شکریہ ډیره مهرباني زما ټول عزیزان زنده‌باد او چې داسې یو معمولي اطلاع یا ډېره اطلاع چې داسې ټول سیمې را جمع شوي نو زه غواړم چې ډیره شکریہ او ډیره مهرباني الله دې ستاسو عزت وکړي او موږ تاسو چې را جمع شوي صرف د اتفاق دپاره را جمع شوي او موږ ډېر مجبور شو موږ کم از کم 20 سال یا 25 سال یا 30 سال موږ محنت وکړو لکه هغه محنت د موږ څه سمی نه خو نو دې ته خبره راغله چې څه ټیم کې زما دا ملګري راغلو ما سره کېناستو چې یاره دا شی نور هم خرابېږي نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو موږ سره راوچت سئ چې موږ د خپل عزولي لږه مخکې بوځو نو ما درته دا خبره وکړه چې د 97 کو دلته اجمل دلته یادې که به نه یاد 97 کو 96 کې موږ راغلي په دې ټوپۍ کې موږ کافي محنت کړی او هغه محنت سمی نه خوړو نو اوس زه شکر راوباسم چې هغه محنت زموږ نن چې ما ورته وکړل لکه هغه محنت زموږ سمی وخوړو اوس دا خلک مجبور تاسو مجبوري منګه مجبوري دا ټول مجبوري موږ کوم د کنه اتفاق غواړو موږ اتحاد غواړو موږ کوم د کنه یونین غواړو په یونین کې څه کوم فائدې دي او په یونین کې څه کوم مطلب زموږ لکه آینده نسل د پاره څه کوم فائدې دي هغه موږ ته په ګر ښکارا شو نه ځکه موږ راوچت شو موږ په موږ تاسو تیر شو یا لکه یا خو یا خراب او موږ خپل بچو د پاره په کار چې داسې یو قدم اوچت کو چې هغه بچي موږ داسې ذلیل نه وینو لکه کم ذلیل وخت په موږ تیر شوی ده نو موږ به د ټول عزیزانو ته زما دغه یو خواسته مهرباني خبرې ډېرې دي که اوس زه خبرې شروع کوم یقین وکړو 2-3 غنټو کې زما خبرې نه ختمېږي نو دوستانو اتفاق یونین ده چې یونین قایمي اتفاق جوړ ده اخلاص همت ده چې ته همت کې نو اخلاص وشو زه ټولو ته بیا هم دا خواست کوم چې تاسو ډېره مهرباني چې تاسو راغلي اتفاق را سره وکړي اتحاد را سره وکړي یو شی را سره فایده بچو ته ملاویږي منګه تاسو ته ملاویږي طاهر صاحب چې کومه خبره وکړه نه سیاستدانو ته به موږ هم ځو سیاستدان به موږ ته هم راځي چې څومره د هغې ضرورت ده دومره زموږ هم ضرورت ده بېشکه ته کوم ده که لکه موږ ورته ډېر ضرورت ده د هغې کېدای شي کم ضرورت وي نو زه دا وایم چې نه موږ چاته سپک نه ګورو موږ ته څوک نه ګوري موږ چاته سپک نه ګورو خو موږ ته نه ګوري ولې چې موږ هم انسانان یو چې کوم ضرورتونه د دوی د بچو دي هغه زموږ د بچو هم دي چې کوم سیستمونه د دوی دي هغه زموږ هم دي خو لکه موږ به هله پېژندل کېږو چې کله موږ یو اتحاد سو موږ یو موټی سو موږ یو اتفاق سي زموږ یووالی سي نو هله به موږ پېژندل کېږو هسې موږ نه پېژندل کېږو هر یو کس به په خپلې سوړه کې به پروت وي او په خپلې سوړه کې ته کوم ده که تا ته څوک درځي نه تا نه تپوس نه کوي خو چې ته یو شي راجمع شو نو ستا تپوس هم کېږي تا پسې خلک هم راځي تا پسې سیاستدان هم راځي تا پسې هر یو کس به راځي تا نه به تپوس هم کوي او ستاسې کوم حق دغه تا ته کور ته هم دررسوي ډېره مهرباني ډېره شکریه د پرمولو شوي اډې نه د چوټالاور نه د ټوډیري نه مڼکای نه د ثوابای نه چې څومره ملګري ګوهاټي نه راغلي دي د هغې ډېره شکریه ادا کوم شکریه د علیزی بهي ادا کوم چې راغلی دی قیمتي وخت یې ایستی دی ستاسو د ټوپای د ټولو ملګرو د تحصیل د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې دا دومره قیمتي وخت دی مصروفه وخت او تاسو ټایم ویستو او ته د برادرۍ دپاره راغونډ شئ ډېره شکریه ادا کوم ستاسو خبرې خو ټولو ملګرو وکړې زه به صرف دا یو خبره وکړم چې زموږ ملګري د چوټۍ اواز ډېر کوي د چوټۍ خبره ډېره کوي زموږ د یونین ایجنډه د چوټۍ ده د نرخنامې ده موږ به هله اتفاق په اتحاد راځو چې کله موږ چوټي منتخب کو او زموږ په ډسټرک صوابای کې چوټي عامه شوه چې نن په ټوپای کې په وتله کې او په هغه ادینه او په جانګیري کې عامه شوه چوټي نو د هغې نه به زموږ انشاءالله تعالی دا اتفاق دی که کومو کلو کې چوټای کېږي کومو تحصیلونو کې چوټای کېږي تاسو خپلې چوټي برقرار ساتئ انشاءالله تعالی موږ د حکومت د کور هم لګیا یو موږ خپل یونین هم رجسټر کړو انشاءالله تعالی لیبر سره هم خبره روانه انشاءالله موږ به تاسو له چوټي د لیبر کوټ نه منظورو هغه لیټر به بیا موږ تاسو له درکو تاسو به هر سړی په دکان کې لګوئ په دې کې زما وروڼو که تاسو دا خبره کوئ چې دی کوي او دی نه کوي دی پرېږده خپل ځان برابر کا ټیک ته هغه به غلطي کوي اخر یې ورځ به په دې خپلې غلطۍ ملامته شي او چې ملامته شي تا ته به خپله راشي او تا ته به کښېني چې او بهی ستا دا خبره ټیک ده او زما دا کار غلط دی
چوټي به مې انشاءالله کېږي دا مې در سره لوز او واده ده چې چوټي به دله پوره ثوابه کې انشاءالله تعالی دا یونین ستاسو په ملګرتیا باندې په ټوله ثوابه کې به چوټي انشاءالله هم کوو که خیر دویم نمبر خبره د مشر وکړه د کاریګر خبره وکړه بېشکه دې ده چې دا کم خلک ناست دی په دې کې به ډېر کم زه وایم چې په دې ناستو خلکو کې به 15 کسان هغه راغلي چې ډایرکټ ځان له دوکان کړی چا سر کاریګري نه کړي من ټول دا ټول چې دي دا کم ناست یا کاریګرای نه وتي دي او بیا دې منزل ته ځان له دوکانونه جوړ کړي دي خبره به هغه کوو صرف د ځان خبره به نه کوو کاریګر هم زموږ د برادرۍ سړی دی زموږ عزیز دی زموږ ورور دی موږ به دغه دپاره هم پروګرام برابرو دغه دپاره به هم خبره کوو خو نه که هغه موږ سره زیاتی کوي مالک سره زیاتی کوي نو بیا باقاعده یونین به دغه خلاف ایکشن اخلي موږ دا پروګرام جوړو انشاءالله تعالی خو لازم موږ تنظیم مکمل نه دی موږ لا په خپلو خپو ولاړ نه موږ ته مسلې ډېرې زیاتې دي ځکه لکه موږ رزړو کې دا د تحصیل رزړ کې تنظیم برابر کړو په لاهور کې هم برابر کړو په ټوپای کې انشاءالله تعالی نن به برابر شي ورپسې ثوابه ده انشاءالله ثوابه کې کار روان دی تنظیم به ډېر زر برابر شي بیا موږ د ضلعې تنظیم به جوړو چې موږ دا تنظیمونه برابر کړو نو ستاسو به ټولې مسلې اټومیټک برابرېږي که تاسو دا خبره کوئ چې د اوس نه ټولې مسلې راوړو او د اوس نه روانو هېڅ نه کېږي یو مسله به مخکې را روانه کړو د چوټۍ خبره ده د نرخنامې خبره په دې باندې به موږ کار چالو کړو بیا به د هغې نه بعد انشاءالله تعالی موږ د کاریګر دپاره هم یو سرټیفیکیټ جوړ کړو چې بھائی هغه کاریګر به یونین سره رجسټر وي هغه به مالک نه هله ځي چې مالک ولې اجازت ورکړي او مالک ورته دا ووایي چې بھائی ته زما نه فارغ یې ته ځه بله نو هغه به هله په هغې بازار کې کار کوي که دا خبره تاسو وایئ چې نه مالک پی او دی به د مالک نه په نیمه کې کار پرېږدي او دی به ځي نو هغه به په هغه بازار کې انشاءالله تعالی بیا کار نه کوي هغه به ټوپی بازار پرېږدي هغه به ټوپی بازار پرېږدي په مینا کې به کار کوي ګینې په ثوابای کې به کوي ګینې بل ځای دی کوي خو په هغه ځای کې به کاریګر ودرول نه بیا بل په دې کې زموږ اکثر کاریګرو له لالچ ورکولی کېږي چې دی 1500 درکوي زه به 600 درکوم دغه شی د ځانه تاسو ختم کړئ دغه شی د تاسو د ځانه ختم کړئ لالچ مو ورکوئ د سره ښه کاریګر د کوشش وکړه ته ځان له ښه پیدا کړه ته ځان له ښه کاریګر جوړ کړه ټیک شو مالک پم رویه ښه استعمالوي مالک لم پکار دی چې کاریګر ته د کاریګر په نظر نه د روډ په نظر ګوري ځکه هغه رزق ګټې دی یا خوري موږ همیش له کاریګر ته سپک ګورو ځان ته درانه ګورو دا کار غلط دی کاریګر له عزت ورکوي کاریګر هم زموږ ستاسو عزیز دی زموږ ستاسو په شان دی هغه به سبا دی که زه ډېر وینم غټې غټې نایخانې جوړې کړې هغې کاریګرو نن نایخانې جوړ کړې غټ غټ هغې مالکانان شو 15 شپږ کس ورسره کار کوي کوشش پکار دی خپلې رویې نرمې پکار دي خپل سیسټم برابرول پکار دي خو ورو به برابرېږي زه د تحصیل ټوپای تنظیم جوړیږي انشاءالله تعالی په هغې هم خبره روانه ده غالبا د ملګرو کابینه برابر کړه د ټوپای تحصیل کابینه چې جوړه شي دا تاسو ته بیا زموږ د ضلعې د طرفه دا هدایت دی چې تاسو وګرځئ په کلو کې تنظیمونه جوړ کړئ په هر کلو کې 115 دوکانونه دي نو تاسو داسې کار وکړئ چې هغه 115 سوشل چې کوم دی هغې سره میلاو شئ هغې ته د خپل پیغام ورسوي د ټوپای پورې موږ راوړو د ټوپای د تحصیل کلو ته رسول ستاسو کار دی موږ پوره ضلع راغستې ده په پوره ډسټرکټ کې موږ کار کوو دا د کلي په کلي موږ ګرځو موږ ستاسو دپاره د سوشل ویلفیر والو سره خبره کړې ده موږ ارګنایزیشن هم انشاءالله تعالی رجسټر کړو په هغې باندې هم فایل هم تیار کړو 2-3 ورځو کې به انشاءالله موږ هغې له فایل ورکوو که خیر موږ هغه هم رجسټر کوو موږ به پکې د بېوسه د غریبانانو د یتیمو بچو دا مسئلې مل کوو انشاءالله تعالی زموږ چې کوم بېوسه غریبانان دي دوکانونه نشي جوړولی انشاءالله تعالی موږ داسې یو پروګرام روان کړی دی چې موږ به په هغې کې هغې له دوکانونه هم جوړو هغوی به هغه دوکانونه په هغه دوکانونو پیسې ګټي بیا به یونین ته واپس کوي خو هغوی به په هغه وخت سره د دې ټایم مطابق په ځان له ښکلي دوکانونه جوړوي زموږ ډېر غریبه زموږ برادري ډېر عاجزه ده موږ ډېر غریبانان یو ځکه زموږ په برادرۍ کې ډېر کمزوري خلک دي موږ به د هغوی د کمزورتیا خبره کوو هغوی له به موږ د هغه خبره کوو چې کومه موږ هغوی له هغوی ته 2 روپۍ پیدا را رسولی شو چا نن تاسو سوچ وکئ دا اجمل استاد په دې ټوپای کې ناست دی د څومره وخت نه دی راغلی دی داسې ډېر مشران زه وینم د 40 کالو 50 کالو نه د 150 کالو نه نایتوب کوي
خو ما ته د یو سړی وښیي چې ځان یې پکې د بغیر د موټرسایکله ګاډي اخیستی دی یا یې کور اخیستی دی ولې نه اخلي خلک چې 30 کاله 40 کاله مزدوري وکړي نو د هغه پلازي هغه سره غټ غټ ګاډي غټ غټ کورونه غټې غټې دیري نن موږ ولې وروسته پاتې یو چې موږ کې نه اتفاقي ده موږ همیش له خپل عزیز راکاږو موږ د خپل عزیز پی وو نو کوشش کوئ چې خپل عزیز سره مینه کوئ خپل عزیز سره ورورولي کوئ یو بل سره په بازار کې ښه سلوک ساتئ همیش له تاسو وګورئ 2 دکانداران به د یو بل سره به نه لګي ولې نه لګي د ما د دکان کړی د دا کړي د زما کاریګرو درولې همیش له زموږ دا خبرې کوشش کوئ دغه خبرې دا بنیته دا بغض حسد دا د منځه وکاږئ خپل یووالی راولئ چې ستاسو اتفاقي انشاءالله تعالی زموږ به ادارې هم خبره مني محکمو ته ځو به هم زموږ خبره مني MNA خوا ته ځو به هم خبره مني خو که نه موږ ځان لیو هېڅ شی نه ګوره کله چې مرغۍ روانې سیل روانې ګڼې مرغۍ وایي دا سیل دی خو چې ځان له مرغۍ روانې وایي دا مرغۍ ده نو چې موږ ځان له ځو نو زموږ حیثیت نشته او که موږ په سیل کې روان یو نو هر سړی به وایي چې سیل دی زما مشرانو دوی دا ډېر پوهه خلک ناست دي ځکه زما عمر کم دی خدای خان استاد دی او سرتاج استاد دی دا فنډ زما په سره کې دی او اوس یې زه پرې ټوله ضلع کې ګرځوم زه دی رامنځته کړی دی ما ته دا خبره کړې ده چې بھائی موږ نشو کولی ته راشه ما دی سره یو لوس کړی دی چې انشاءالله دا تاسو په ما اعتماد کړی دی انشاءالله تعالی زه به تاسو د اعتماد په بدله کې به زه تاسو له د ډسټرکټ صوبه یونین درکړم نن د سیاست شوق شته نن د لیډرشپ شوق شته نن په دې څه شوق شته چې موږ ته د یو سړی ښه سړی ووایي نن په دې سوچ دی چې موږ د برادرۍ په سر د چا نه پیسې والو ته دی سودا وکړو الله پاک دې موږ دغې ورځې ته نه کښېنوي الله پاک دې ما ته وګوره دا ستاسو پیسې چې موږ سوچ هم کوو نو خدای پاک دې موږ ما ته وګوره د دې حجرې نه هم بار نه کړي موږ راوتي په مخلصتیا یو او مخلصتیا غواړو ستاسو نه غواړم یووالی غواړم اتفاق غواړم خپل کسان دي د تحصیلو د ټوپۍ هغه به هغوی ته وایي چې بهی دا مسله ده بل غټه خبره د ورو کړه فرحات بھائی چې نن سبا د میډیکلو مسلې دي زموږ د تحصیل ډسټرکټ ټوپۍ د دې د میډیکلو لکه خاص خبرې دا پوینټ پکې هغه ووایي چې لکه خامخا دوی وي د میډیکلو تپوس هم کوي که نه نو د هغې باندې هم څه دغه پکار دی زما درنو خوږو وروڼو بایګانو دلته چې زمونږ سور هم میلمانه زمونږ د تحصیل تنظیم سور هم میلمانه راغلي دي نو هغوی ته د زړه د کومې نه په خیرالې وامه او ستاسو ډېره مننه چې تاسو زمونږ دپاره د دومره سخت وخت کې دومره ټایم وښکه بل زمونږ د تحصیل ټوپۍ چې سور هم ملګري دي زمونږ چې سور هم د دې هنر سره منسلک کم خلک دی چې کم راغلي دي که نه دي راغلي هغوی ته هم زه دا دغه کومه چې تاسو ته زه په خیرالي وم او ستاسو دپاره به انشاءالله تعالی دا تنظیم د خیر او د برکت او د عافیت ګیور ثابتېږي انشاءالله تعالی والسلام پروګرام به موږ مخکې بوځو دې ټایم کې به زه تاسو ته د تحصیلي ثوابۍ د تحصیلي رزلټ د تحصیلي لاهور او د تحصیلي ټوپۍ چونکې تاسو په خپل پروګرام جوړ کړی د دې مشران تاسو سره راغلي دي جنرال سیکرټریان دي صدران دي ټول تاسو سره راغلي دي تاسو ته به خپلې مشکلات خبرې وړاندې کوي او دې ټایم کې زه د تحصیلي لاهور چې کوم صدر دی هغوی ته زه خواست کوم الیاس بای ته په دې یو شعر باندې چې کتره کتره راجمع شي دریاب شي چې کتره کتره راجمع شي دریاب شي چې قومونه منظم شي انقلاب شي زه الیاس بای ته خواست کوم چې راشي ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې د شارټ وخت کې تاسو راغئ او موږ له مو ټایم راکړو زه تحصیل لاهور صدر او د ټوډري مجي الحمدلله تنظیم ماشاءالله ښه تیزۍ سره روان دی او مشرانو پې ډېر زیات محنت وکړو صرف ستاسو درونو بایګانو اخلاص پکار دی صرف یو موټی ځکه چې دلته کې د اتفاق ضرورت دی نور هېڅ خبره نشته نو یو اتفاق به کوو که خیر انشاءالله عهدې تاسو له تقسیم شوي د عهدو دا مطلب نه دی چې تاسو نه به مونږ څه دغه اخلو عهدو دپاره چې کوم دی مشران شته هر څه به دغه کوي تاسو صرف خپل کلی خپله علاقه سنباله کوئ د خپل د کلي د علاقې نمایندګي وکړئ دا تاسو دپاره ډېره ده انشاءالله او تنظیم ماشاءالله رجسټریشن شوی دی مشران به په هغې توګه باندې تاسو سره خبرې کوي خپلې نرخنامې به یې که خیر انشاءالله او مخکې چې به مونږ سرکار ته لړو نو سرکار کې به زمونږ څه نه وو زه دومره خبر شم چې تاسو د سرکار څه لر کړي وو
خو مونږ طرف ته سرکاري هېڅ شی هم نه و مشرانو ډېرې هلې ځلې کړي بهانې مې نه شروع شوي دي د سرکار طرف نه هېڅ نو اوس د سرکار طرف نه به هره خبرې ACDC به انشاءالله الرحمن د دې مشرانو په دغه باندې ټیم هم راکوي او کینی هم راله غلطه خبره به نه کوو د شابه سپکاوی نه کوو خپل یو موټی یو تنظیم یو ورونه خپله بایبندي د هغې نه بعد کېدله زموږ په دغې ټیبل به راله انشاءالله ټول سیاسیان کیني او موږ نه به غواړي چې هر ځای کې په هر کلي کې په هر ځای کې دېرش او څلوېښت دوکانونه دي دا زموږ نه جوړېږي دا خلک ښه ځکه چې مونږ دا خلک جوړوم او د دې خلکو خاطر هم کوو او د دې عزتونه هم کوو او دوی له زندګیانې مونږ جوړې کړي دي ودونه د دوی مونږ خشته کوو هر یو شی مونږ کوو نو لحاظه مونږ تاسو نه دغه اتفاق او اتحاد غواړو او خبرې خو به مشران هم ډېر کوي صرف خپل ځان پېژندلي یو موټی یو اتحاد مشران به په دې باندې بحث کوي والسلام د شخصیت خدونه ګوري زما پن زما د فکر ترجمان دی طاهر صاحب ته زه خواست کوم چې راشي عزیزانو ورونو بایګانو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې دومره مصروفه وخت کې موږ له ټیم وباسه او رالل دلته ټول رایوځئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما شاته چې دا تاسو د تصورونو ملګري وینئ دا د صوابۍ ضلعې هغه هنرمند خلک دی کوم چې زمونږ ستاسو خدمت کوي او هغه پرسنالټي زمونږ چې کوم دی نو هغه دی دا کوي نو دا ډېره غیرتمند خلک دی دا د دې معاشرې یو اهم حصه ده نو نن دی چې کوم دی نو حقیقت ته په صوابۍ ضلع کې په لومبي ځل په اتحاد او په اتفاق شول یو خپل تنظیمونه جوړ کړل په څلورو واړو تحصیلونو کې هم جوړ کړل په صوابۍ ضلع کې هم جوړ کړ او اوس د دوی د رجسټریشن پروسس هم روان دی نو الله تعالی دې د دوی د اتفاق چې کوم دی نو دې کې برکت واچوي یو ډېر ښه تنظیم وشو زه هم ورته مبارکي ورکوم خو دا د معاشرې یو هغه حصه ده چې دوی په خپل کسب باندې په دې کار باندې چې کوم دی نو دوی فخر کوي او موږ هم پرې فخر کوو چې دا زموږ داسې هنرمند دي چې زموږ علاقه پرې ښایسته ده نو دا راغلي دي ډېرې ښکلې خبرې شوې نور په دې پروګرام کې دوی څه ووایي زما دا پروګرام وګورئ دا وخت موږ سره د صوابۍ ضلعې د هیر ډریسر د ضلعې صدر عباس خان موجود دی نو دا راته ووایي چې ستاسو د یونین تاسو یکجا کړ په ټوله ضلع کې د دې مین مقصد ستاسو څه بسم الله الرحمن الرحیم مننه کوم لیزای به ستاسو ریډیو ټیم زمونږ دا د دې ضرورت اله راپېښ شه چې کله په موږ باندې کرونا راغله حاجی موږ ډېر مشکلاتو سره مخ شو زموږ برادري کمزورې برادري وه هغې دوکانونه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت دوکانونه بند شول موږ ته د دې یونین او د دې ارګنایزیشن دغه ټایم موږ ته ضرورت راغلی نو انشاءالله تعالی په هغې موږ کار چالو کړو او موږ د خپله برادري یو ځای ته راغونډو موږ دا کوشش دی چې زموږ برادري یو اتفاق شي خپله کې راغونډ شو د ټولو قومونو چې تاسو ګورئ که نه نمایندګي شته تنظیمونه شته باقاعده په بازارونو کې نمایندګي هم کېږي تنظیمونه واحد زموږ برادري وه چې د دې نمایندګي نه وه بلکې شته د ډېر وخت نه را روانه وه خو هغه نمایندګي چې کومه وه هغه د باقاعده لکه د هغې باندې سټرګل دوره نه شوی بل د میډیا دور نه اوس انشاءالله تعالی موږ کوشش دی چې موږ د خپل برادري راوچته کړو د نورو برادرو سره یو ځای عباس بھائی دا راته ووایي چې صوابۍ ضلع کې ستاسو تعداد څومره دی سر موږ سره چې دې ټایم کې کمینۍ خانې رجسټر شوې زموږ په پارمسي که مراله که نه دا سمټنګ د 2500 نه 3000 پورې دا خو ډېر غټ تعداد او چې لا فلحال موږ کنفرم کړی نه دی خو چې موږ دې نه مخکې تېره میاشت کې موږ کوم پارمسي دغه کړی 2300 موږ سره پول شوې ده نورو کلو کې هم شوي دي خو لا راغلي غالبا 3000 ته رسېږي دا راته وایي ستاسو مین مسایل څه دي زموږ چې مین مسایل د برادرۍ دا لومبنۍ چوټۍ مسله ده بیا د نرخنامو مسله ده بیا زموږ د برادرۍ ته نور هم مسایل ډېر زیات دي ځکه کمزوري دي غریبانان دی هغوی دپاره ریلیف دپاره موږ پروګرام دی نو انشاءالله تعالی کرونا کې چې کوم هغوی ځپلي شوي خلک دی هغوی سره امداد کولو لپاره دا مین ٹھیک ہے